किया। अगर किसी एक किताब का हवाला अब भी आप दे दें, जवाबी क्लिप में आप बयान करें कि ये इब्न ताहिर अल-हिर्री है, जवाबी क्लिप में आप बयान करें कि ये असल में मुनाजरा इब्न क़य्यम और इब्न तैमिया का मक्का में हुआ है, जवाबी क्लिप में आप बयान करें दलील मैदान तराशा फजुल मकड़ा हसे शोरा मालूम कड़ा द मुफ्ती और मालूम कड़ा द मुफ्ती गौहर अली द इल्म जोरा दलील मैदान तराशा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम दादा मा यो द्वदरी तमहीदी खबरी दी और बिया दागे नफस यो सो अगराज रागली दी। ये जमुंगा यो स्पिनगिरी बाबा दे और आगो जमा फबाज खबर बांधे रदुन कड़ी दी नो सड़े दासी खपशी चल के यो सड़े इल्मी कुव्वत लरी, इल्मी ताकत लरी और दागे दलान दे बिया चरता खबरी कि न सड़े खुशहाली शी चिजा मुकाबला में ददा से कसर रागली दा चे पसो खुपीगी और चिदा से अजीब अजाइब गराइब नमूने रश और दा से अजाइब गराइब खबरियों की चज़वेम चिद्वी दे तम सोचने की चेहरा ज़मादा खबरी सोख औरी ज़मादा खबरी सो गोरी माँ पसे बसो को खान दी नो दखपल इज्जत हम ख्याल न साथी दखपल स्पिनगिरवाली ख्याल न साथी दखपल इल्म ख्याल न साथी और बिया खबरी शुरू की नुमाइंदा मरगरो रहता वक्ती ना तकरीर वारो नो चिमेवर इधनो खपम शुमा खो खानदाम राला खपा खो पदी बादे शो बच्चे से ज़रूरत रागली चे तो यो मौजू न फेगी न से ज़रूरत रागली चे तो पागे के सर वर्के और खुशाल पदी शो मचस्ताना खबरी में और दे नबी इन कुंत ला तदरी फतिलक मुसीबा व इन कुंत तदरी फल मुसीबत आज़मो वयान कस के न दानत व बिदानत के न दानत वस्फ़ ख़री ख़ेश बमंज़ल बिरसानत वान कस के न दानत के न दानत के न दानत در جهل مرکب آبادی و دهر بیمارت زو تاسو تلاغا اصلی کم مقصد چلی دما ابن تیمیه متعلق داغه د اعتقادات و داغه د تفردات و داغه د اعتقاد السو د خراب و عقاید و بیان دا خو دی باباړو او نکاشي په زود لګیا راغلی او هغه خرافاتي وي چې زه تاسو ته صرف داغه خرافات بیان کوم اول خو ټول تقریر کې چې چا دفاع کوي نو داغه نوم هم نه ورسي ابن تیمیه بابا جی دا ابن تیمیه نه دی ابن تیمیه دی پتی باندې فتحه راغلی دا پتی باندې کسره نه دا راغلی چې ته ابن تیمیه اول خو ته ما سعودي کې د نظمونه یاد کړي دي او د غزلې مې یاد کړي دي نه کته منظومه یاد کړي او غزلې یاد کړي دي خو د سعودي نه ما گمراهی کې را رواني ابن تیمیه نه دا بابا دا ابن تیمیه دا بلاری هغه جهل او که چې سړی حیران چې زمونږ ماشومان هم په دې باندې پیږي زمونږ یو ماشوم دی هغه په بل وختي کلیپ وکړ باباجي لګیا دی وایي چې ابن تیمیه د ابن طاهر هری رد وکړ د ابن طاهر هری الله دې تا ته هدایت درکړي چې په یو خبره باندې نه پیږي نو ولې ته داسې خبرې کې دا ابن طاهر الهری نه دی ښه الاعلام د زیرکلي مې لاس کړی او دا مشهور کتاب ولیکه ابن مطهر الهلی ابن طاهر نه دی ښه ابن مطهر الهلی هله په بغداد کې یو محله راغلی ده اعلام مې لاس کړی د زیرکلي عالم دی ابن المطهر الهلی
حسين بن يوسف بن علي بن مطهر الهلي جمال الدين ويعرف بالعلامة من آئمة الشيعة. نو یو خدای چې نوم دل نه درلي په ټول تقریر کې لګیا ابن طاهر هری وی هری ابن طاهر هری ابن طاهر هری نه دی بابا دا ابن مطهر الحلی دی شیعه دی او نور چې څه ویلي هغه خو لاله ته به خیر دی. دا غینه پس لنګانی د زملکانی متعلق یو خبره ذکر کی. بابا زملکانی دو دی، یو مشر زملکانی دی هغه اصل کې نه تیر شوی دی په 651 کې دا لا ابن تیمیه لا پیدام نو دا ته چې کوم زملکانی یعنی زملکانی دی دا د مشر زملکانی نصیر اغلی دی محمد ابن علي ابن عبد الواحد زملکانی او مشر زملکانی عبد الواحد ابن عبد الکریم دی. بیا دی وی چې یو امام زملکانی را لګیدل دی زملکانی را لګیدل دی دا ابن تیمیه تعریف کړی دی ځان د سننه خبره نه کتابونه خو چرته لیدلی نه دي د الله بنیادمه. زما په لاس کې معجم المؤلفین دی او معجم المؤلفین کې د محمد ابن علي ابن عبد الواحد ابن عبد الکریم الزملکانی او خبره بیا دی ذکر کوي چې د مناظره د ابن تیمیه سره کړی ده. له رساله فی الرد علی تقی الدین ابن تیمیه او د دې لپاره رساله راغلی ده په رد د تقی الدین ابن تیمیه کې. هغه رساله ما سره موجود نو ما بس اله سار مې بیګا مې کتل خو پیدا نشو. دا رساله ده ګوره الدره المزیه فی رد علی ابن تیمیه الدره المزیه فی رد علی ابن تیمیه. دا د ابن الزملکانی دا د ابن الزملکانی رد راغلی دی په ابن تیمیه باندې او دا رساله شواهد الحق علامه النبهانی په صفحه نمبر 177 باندې ذکر کړی ده. ها وی وذكر له قال ابن الوردي في تاريخه د ابن الزملکانی متعلق لیکي وذكر له في كشف الظنون كتاب الدرة المزية في رد على ابن تيمية وقد نادره في مسائل التي شذ بها عن المذاهب الأربعة ومن أشنعها مسألة منعه شد الرحال يا رحال الى قبور الانبیاء. نو دا چې زملکانی خو په د باندې رد کړی دی او دا تا چې کوم عبارت یو خو ما ستا په دې تقریر کې چېرته د کتاب حواله ونه ریده چې یارې چېرته کتاب خو یا دا ته چې څه اکو بکو سر سیدکو غوامې اناف شناف اول پول وې نو ټول هر څه غلط دی که نه یو شي خو دې ټیک نه دی راغلی. وی نظام الدین شاشي مناظره وکړه د چا سره د ابن طاهر هری سره. نظام الدین او خو شاشي نو داستان را نظام الدین شاشي صاحب الرسول شاشي او نه شاشي ته نه لړکا نظام الدین راغلی او هغه شی وی سلطان بنده خدا نه دی دا د هلاکو خان نصیری کله چې ایلخانی سلطنت په دې شو ته نه پیږي بوډای استاغه پیران پینې پیږي نو ته به پیسه پیښې. دا د ایلخانی سلطنت ته هلاکو خان غټ نوم ایلخان بڑا خان راغلی. ایلخانی سلطنت چې کله په خراسان په ایران قائم شو نو دا چختایانو دا چنگیز خان 3 زامنو 4 زامنو غدای خان چختای خان طولای خان باتو خان د ایلخانیانو دوی چې کله سلطان بنده خدا نه خدا بنده چې کله ایمان راوړه بنده خدا نه نو بیا دا مولا تلو او د سره ملاقاتونه کړي. یو خو دونه غلطه خبره کې لګیای دی وی چې دا ابن مطهر الحلی زما په خلی باندې ابن طاهر هری راځي خو دا په شکل کې به دی وی چې ابن مطهر الحلی د ترک شیخ الاسلام یا مسلمانه لک سوچ کا لک فکر کا ټول تقریر دی د غلطۍ ډک دی. ابن مطهر الحلی که د ترک شیخ الاسلام به همیشه د سلطنت عثمانیه حنفیو سنی بو حنفی بو اهل سنت والجماعه هغوی شافعي هم چېرته په تاریخ کې چېرته د ترکو په تاریخ کې چېرته شافعي شیخ الاسلام نه دی تیر شوی. پاتې له دا چې دا شیخ الاسلام او پاتې دا چې دا د ترکو شیخ الاسلام الله دې تا ته هدایت درکړي په دې غلطۍ او په دې جهل باندې. د مسلمان بچیا په ترکو کې چېرته شافعي شیخ الاسلام نه تیر شوی. پاتې لا دا چې په ترکو کې شیعه شیخ الاسلام تیر شي نو دا د ترکو شیخ الاسلام ابن
مطهر الحلی دا ترک شیخ الاسلام نه که تا ما ته دا حواله ثابته کړه هغه ابن مطهر ابن طاهر الحلی کو دې زه غلط وی لګیای خو کو تا دا حواله ما ته چرته کتاب نه ثابته کړه چې دا د ترک شیخ الاسلام زه به درځم ستا په لاس باندې به بیعت کوم چې دا می پیر دی او زه مرید یم خو کو چرته ثابت کتاب نه کړو پرې خولې باندې برغول کېده د اکو بکو سر سینده کو مو آیا سپینګیری سړی ځان نه دی یو شی جوړ کړی د الله پاک بل خبره مې دا کوله ابن سنیه وي نو غلطه خو دې عبارت ما نوم د کتاب اغستری کتاب دا کتابونه خو سمندر دی د ابن تیمیه کتاب نوم ما درس کې واغش ملک د ابن تیمیه کتاب سنوم دی وی رفع الملام عن ائمه الاعلام نو ما وی رفع الملام عن ائمه الاسلام دا د اعراب غلطي خو نه ده چې ته په ټول تقریر کې لګي اعراب د اعراب غلطي بوز د تاسو خو چې تاسو الا بلاغ ویل دي هغه به تاسو خو د اعراب غلطي ورته زو خو چې تاسو په تقریر کې څه ویلي ما خو نوم غلط کړی دی او نوم مې چې غلط کړی دی هغه مې داسې نه دی غلط کړی ما چرته درس کې ویلي چې لکه د ابن تیمیه کتاب سنوم دی رفع الملام عن ائمه الاعلام نو مو رفع الملام عن ائمه الاسلام اسلام او اعلام خو د اعراب غلطي نه ده اوس په تاسو خو چې تاسو ویلي ابن سینا ته ابن سنیاوي سوی وته ابن سنیا په تقریر کې لګي ابن سینا ته ابن سنیاوي مزریخي وی لاړ او خدا بنده او ابن مطهر الحلبی را لاړ له مسجد خیر کې مناظره وکړه د ابن تیمیه سره کدا مناظره تماته په مسجد خیر کې دا مسجد خیر من مسجد خیفت او ته لګیای غلط او بیا وای چې دا مسجد خیر اوس په مسجد خیف کو دا تماته خو چې دا مناظره د ابن مطهر الحلی دا د سلطان خدا بنده په زمانه کې په مینا کې شوی د بیا به زه درځم ستا په لاس باندې به بیعت کوم او 1 لک روپۍ به درله نقد انعام در کوم د ځان سره یاد ساته خو خدای خبر چې کم ځای نه لګې بر فتاوه بطنیه د ډېره زیاته ښه کامله لګواري ته فتاوه بطنیه پېژنې مونږ یو لیوني سره یو ځای شوي نو ما بنده دا پکې ورکه مونږ یو لیوني سره یو ځای شوي نو ما سې په دې درس کې کله کلمه فتاوه بطنیه نو فتاوه بطنیه نه ګیټ دی فتاوی ته وي نو فتاوه بطنیه ډېره مضبوطه نه ښه او نور په علم ککړ نه د الله په فضل باندې ښه ما خو چرته یو لفظ غلط ویلي ستا عبارات څنګه دي یو خو په خپله باندې وی ښه ائمه رفع الملام عن نبت الاسلام یو ځل داسې ویلي دي بل ځای کې لګیا قد خرجه په ځای قد خجره وی بیا د هغې نه پس یو لغت وی چې زه نه پوهېږم چې دا ته څه وی ان اکفر الاکفار دا اکفر الاکفار دا ان ستا عمل نه ورکوي بیا وی مناظره نو باباجي مناظره نه ده ښه مناظره ده او مسجد خیر وی مسجد خیر نه دی مسجد خیف راغلی بیا وی دغه ځای کې وی ابن تیمیه خدا بنده طاهر الحلی ابن مطهر الحلی را لګېدلی دی وی چې ابو حنیفه کافر دی نو وی ابن تیمیه ویلو لګي ابن قیم ته وی چې دا دې سوی وی چې ابن تیمیه وی چې ابن ابو حنیفه کافر دی وی او وال الاسلام وال غرابه ده بیا وی ایش پی کې نه پیغام چې دا سره دا کوهستانی ده دا ګلګیتی ده دا کلامی ده نه پیغام چې دغلته دا تاسو لغات استعمال کړی دي متون معتبره نه دي باباجي معتبره دي بیا جلال العینین ته یو ځای کې وی جلال العینین او یو ځای کې وی بغدادي نه دی بابا بغدادي دی او ټول مجلس کې لګي چې همیشه لګي سوی ابن تیمیه نو بابا سر د سپین شو پکې او بوډا شو پکې د ابن تیمیه په محبت کې خنوم دی ولرته صحیح نه کنه معشوقین هم غلطه نه کنه د مسلمان ویل چې معشوقین هم دي ښه غستنه موږ د ابن تیمیه نه دی ښه ابن تیمیه راغلی دی सारी तकरीर ही ऊल फूल पर बक रहा है कोई एक किताब का हवाला इस आदमी ने नहीं दिया है आप देखिए इसकी तकरीर को देखिए किसने किसी किताब का हवाला दिया है इसके हाथ में कोई किताब है ये जो बोल रहा है साफ सुथरा झूठ बोल रहा है अल्फाज भी गलत बोल रहा है इब्न ताहिर अल-हिल्ली अगर इसने ये साबित किया कि इब्न ताहिर अल-हिल्ली है तो मैं फिर इसके हाथ पर बेअत करूँगा अगर इसने ये साबित किया कि मुनाजरा मस्जिद खैर मिना में हुआ है तो मैं फिर इसके हाथ पर बेअत करूँगा खुदा के बंदे इतना जहल और जहल दर जहल जहर दर जहल न कोई किताब का हवाला
نہ کسی سے رسالے کا. اس آپ نے جو بھی بولا ہے سارے کا سارا جھوٹ بولا ہے, جو بھی بولا ہے سارے کا سارا بکواس کیا ہے. اگر آپ کی یہ تقریر اور آپ کی یہ بیان اور آپ کی یہ رویداد اور ابن تیمیہ اگر کسی ایک کتاب کا حوالہ اب بھی آپ دے دے, جوابی کلپ میں آپ بیان کریں کہ یہ ابن طاہر الحری ہے, جوابی کلپ میں آپ بیان کریں کہ یہ اصل میں مناظرہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کا مکہ میں ہوا ہے, جوابی کلپ میں آپ بیان کریں شیخ الاسلام ابن طاہر الحلی ابن مطہر الحلی شیخ الاسلام ترکوں کا تھا, آپ ایک حوالہ بھی اس پر دے دیتے میں آپ کی علم کو انشاءاللہ مانوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے, ایسی ہی رٹا لگایا ہوا ہے. کتاب آپ نہ سمجھتے ہیں, نہ آپ کے پاس کتاب ہے, نہ آپ کتاب سمجھتے. ہمارے چھوٹوں بچوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ منہاج السنہ ابن مطہر الحلی کی رد میں ہے, نہ ابن طاہر الحری کی رد میں. اللہ آپ کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت نصیب بھی نہ ہو تو جنت جانے کا بندوبست کریں, اور جنت جانے کا بندوبست تب ہوگا جب آپ بوڑھے ہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.